ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرعه والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اے عاقلہ غرقونی سماتا، اے عاقلہ غرقونی سماتا، مرگے نپرک دی سڑے خپل رضاتا. ڈیرے ماتی کڑی مرئی دا قبر جنو، ڈیرے ماتی کڑی مرئی دا قبر جنو، چی دا قبر بای نکتل اچاتا، دا اجل سوارا پا تخت بدل راشی، ناگہان با تالا شوایم تاتا، ناگہان با تالا شوایم تاتا. پجوندونی توبہ اباس اے رحمان کنا، پجوندونی توبہ اباس اے رحمانا، چی قیامت کی شرمندہ نشی اللہ تا. چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړه، چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړه، تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتې، د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړه. دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي اے رحمانا، دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي اے رحمانا، چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیده سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو، د دې ماشومانو په ختمونو باندې خوشاله که خفه؟ نو تاسو خو داسې خفه خفه ناستې. دا محفل د خوشحالۍ دی که د خفګان دی؟ د خوشحالۍ دی که د خفګان دی؟ په دې ماشومانو باندې خوشاله که خوشاله نه؟ ها زما محترمو، دې ماشومانو په دې وړو شونډو باندې، په دې وړو ژبو باندې د الله کلام ختم کړی دی. فرشتې خوشاله، چرند پرند خوشاله، زنګل کې زناور خوشاله، سوری کې میگان خوشاله، اوبو کې میان خوشاله. ها اے مسلمانانو، خوشاله که خوشاله نه؟ خوشاله که خوشاله نه؟ فرشتي الله ته وایي یا الله هر سړی مصروف دی، هر سړی د دنیا کار روزګار لري. هغه ورځ یو ماشوم د سترګو نه اوښکې روانې وي، بچې ولې ژاړي؟ وایي زما دستاربندي ده او زما پلار نشته. زما پلار د شپې مې ورته وویلې چې بابا جانه کار له لاړ نشي، سبا زمونږ په مدرسه کې زما دستاربندي ده، ما د الله کلام ختم کړی دی. بابا جانه ته به مدرسې له به راځي. زما استادانو ما ته ویلي چې خپل بابا جان ته ووایه چې سبا دستاربندۍ کې، محفل کې، جلسه کې، پروګرام کې حاضري وکړي. لیکن کم چې مې په پاک الله، په پاک نبي ډېر ګران دی، نن هغه اسلام یتیم شو، ځکه مې زړه وران دی. زما محترمو، هغه ماشوم په سترګو کې اوښکې دي. فرشتې الله ته سوال کوي، دعا کوي، یا الله د دې ماشومانو په ختمونو باندې، د دې ماشومانو په خوشحالۍ باندې، په دې دستاربندۍ باندې، یا الله
کوم خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی وي دا دعا څوک کوي؟ دعا څوک کوي؟ دعا فرشتي کوي. یا الله دا د کوم خلکو زړونه خوشاله شوي دي حاضري کړې ده یا الله په دې محفل کې شرکت کړی دی یا الله دا خلق قیامت تر ورځې پورې خوشاله وساته. څه کوي؟ دعا کوي. تنګ شوي خو نه زه خبره به مختصر کومه. دې علماو ډېرې قربانۍ ورکړي ډېرې سختې تېرې کړي. دا پروګرام روزانه که یو کال او بل کالی یو کال او بل کالی اجي صاحب پتیر دستاربندۍ کې پتیر پروګرام کې وداسې خلق داسې اجي صاحبان داسې نوجوانان داسې ماشومان داسې زنانا هغه به په دنیا کې ژوندیو نن زما محترمو اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت سدارا پڑا رہ گیا سب یونی ٹاٹو سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تماشگر میں جوڑے گئی اعلان اشو فلان کے وفات شو اعلان اوریدو سره موږ سوایو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ قرآن کی فرمائی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ها دا مرگ دا ہر چا سرا ملاقات وکی دا دی مرگ نتاسو منڈ وحی دا مرگ زمان محترم و ماو سر ملاقات کون کے دیں. آغا ورزیو نوجوان وفات شو دیر یو حسین نوجوان پا قبری ورتشیر لکلیو وی لکا دا گل غندی دنیا تا هم راغلے لکا دا گل غندی دنیا تا هم راغلے ما خندلی قدرینو خزان راغلے. اللہ زمان محترمو نن منگو تاسو خپلو بچو تا پیسی پریگدو خپلو بچو تا گاڑی پریگدو خپلو بچو تا دنیا پریدو قسم دا اللہ پزاد باندی آغا ورز مدرسی تا یو ماشوم قرآن راوڑو دروازے وحلا بچے سوک من دق الباب دروازو سوک وہی یو ماشوم دا مدرسی پا گیٹ کی ولار دے ولی بچیا وی پلار میں دا قرآن راکو چی جا دا قرآن جماعت تا یوسا مدرسی تا یوسا آلتا وہ پکی مولیان طالبان سبق وی سبوی سبق بوئی وی ما ورطویلی بچیاں دی قرآن تا پکور کی ضرورت نو وی منگا نوے کور جوڑ کو او زمان یہ ونیاوا چی پا دی قرآن کی با آغی تلاوت کولو سبے کول آغی با پکی تلاوت کولو اغنیا میں وفات چولا پلار میرا تا اویلی چی بل سوک نیشتا پا دی قرآن کی تلاوتو کی جماعت او مدرسی تے یوسا انتا با پکی سوک تلاوتو کی زما استاد جنازہ و تلبوی زما استاد کور نبا دا محمد الرسول اللہ دا سنت طریقو جنازہ و تلبوی پدی کور کی حیاء بختم شی پدی کور کی دا قرآن تلاوت بختم شی. اے مسلمانانو یاد ساتی سباما زما استاد لاش زما عزت مندو پا تختہ باندی پروتوی اعلان بوشی خلق بسوک خوشالا سوک بخفوی زما استاد جنازہ بروانوی سلور تکبیرون نباد پا قبر کی بم کی دی دا پاسا برا باندی تیگی کی دی دا غی دا پاسا با خڑی ورو تپی دا غی دا پاسا بڑی رے خوری راوا چی دا خلق برا نراشی موتا با آغا خورو کی پا آغا زیکی با سکو پا ایمان ہوئے اے دا میرا کی چوڑی خلقو دی خلقو اگٹلا کوئی نگٹلا چاچی پخپل جون کی پخپل بچی باندی دا اللہ آغا کلام ختم کو کم کلام چی اللہ پاک پخپل باندی جناب محمد الرسول اللہ باندی نازل کرد آغا کلام چی پنن وقت کی دا دی قرآن سر سمر نفرت شروع دے دا دی قرآن خلاف فیصلی کی گی کنکی گی اجی سے موبائل دا پارا وقت دا قرآن دا پارا وقت نشتا اجی سے دا قرآن اللہ یو میسیج را لے گلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین. اے مسلمانانو زبیان نکوم زیو داستان تاسو تا بیانوم
यो दर्द मेरा वड़े वो चुकी तो तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र पर का रियाज था, मेरे दर्द की थी उदास था, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। यो कस यो परिंदा रावड़ा, यो मरगई रावड़ा, आगा मरगई पे यो पंजरे की गिरफ्तार अकड़ा। जमा मोहतरमो आगा पंजरे की वर्त उबम की खुस्ती, खुराक सामान वर्त की खुस्तो, उस दा मरगई दा पदी पंजरे की गिरफ्तार अदा, दा मरगई गटीगी गटीगी गटीगी। यो रस दा सिराला शिददी कस पसड़ो बांधी दा रहम उबतवीशी, वैदा खुदा हवा सीज दे राश प्रेवेदम आजाद बेकम। जमा मोहतरमो चिकले पंजरी गेट कुलाव को आगा मरगई तीन रावीस्ता गटशवी हुआ वजरिम गटिशवी हुई, खो चिकले प्रे खुस्ता दासी चिवा बलूजी आगा मरगई दासी खपली वजरी दासी कड़ी, आगा मरगई खपली वजरी दासी निवलेगी और सवई ताबी परवाज नहीं राह चमन याद नहीं, ताबी परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। आए गरीबी खुटूल जिंदगी पदी पंजरे की तेर रखड़ा, वही माला खुदा अलवतू चल न राजी वजर इश्ता पोईश्वई का पोई नशवई, पोईश्वई का पोई नशवई, वजर इश्ता खुदा अलवतू चल न राजी। और कबिल फर्ज वाम नुजमा वही माँ तक आगा चमनिस्तान याद न दे, माँ तक आगा बाग याद न दे। ए मुसलमानानो दीन अव्वल नंबर की, मेरा जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। अलग का मंकम कलिमा वेलिदा लग पमिनी सरवाई चिस्तासु पकुरुन के जनाने वाउरी नकना जिंदाबाद और मुर्दाबाद सुमरा पचलवे ताना खुद शफीज खूबम नशम कोले और मोहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा दी संग वेला दा सच दा चगी वाम जमाम माजगा खराब दी ददी उलमा माजगा खराब दी। हजरत शेख से दकम आसमान नरागे मंग दकम जे नरागू मंग दा बदन नखवलो उबासू मरई लजोर वरको। जमा मोहतरमो आगा रोजी नौजवान प्लार तब पदिमागो बांधी तमांचे के खुस्ता और पीसी बेती उसूल अवली जीरा उगुख्तलम मौलाना से दा बची पमा बांधी सर उगर जवलो लग नसीहत वर्ताऊ का कचरते अल्लाह दजड़ज़म का जोड़ की ओ बाजी बदवख्ती असली बदवख्ती दागी पसरूल बांधी खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। जमा इज्जतमंदो अगड़ुने दुमर तोर शवी चियो खबर यो नसीहत पागी बांधी आगे बांधी असर न की हाँ नतीजा बराउजी कता सुपदी खबर बांधी अमल हुको नु जिंदगी बम रोखा नहीं कामयाब बे सुकून की बे इज्जत की बे जमा इज्जतमंद दुनिया बम खेस्तई आखिरत बम खेस्तई और का अमल हम उनको वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। नन अल्लाह दर जिंदगी ने तंगी कड़ी दी कन दी तंगी कड़ी पकोरों के खावन द खजिना परेशाना ला द बच्चों न परेशाना। हाँ जमा मोहतरमो मंग अल्लाह दे यो मकसद द पारा दुनिया तराली गलियो आगा मकसद सदे गाड़ी ड्राइवर गाड़ी तनासवी मखामख फ्रंट शीशा आगे की कतल लदी ड्राइवर मकसद दे सशे दे टोल ब जन्नत तजो इंशाअल्लाह चे सुख सुख जन्नत ततलल वाड़ी माला बा आवाज रा कोई कन बरा कोई जता सु सरा खबर को वही तचे दबाम पसर वलाड़ विता चाता कतल खलक जमा प तमाशो चे माता त कतल जता सु न जवाब वाड़म ता सु माला डुला आवाज न रा कोई खबला खबर जारी हो सातम कराता वे आ स्टडी शवी आयो मौलाना से न खबर उपदेश वाला जमा मोहतरमो यो पासे दो आखिर की यो अजी से पाती प कुर्सी के नास्तु वही जमाना खबर द प यो अजी से बांधे कोई असर करे दे बाबा तो बाबा कमी खबर इधर बांधी असर करे शात उबर टूल खुलान तसता नास्ती वही मुलई से ताना शेष सुबह शवे दे और दात ची प कमी कुर्सी ना सीधा कुर्सी जमा द जर खबर खत्म हो ची कुर्सी कोरता हो अमल पनियत बांधे ना तपास तनिष्ठा। हाँ अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपने फितरत से न नूरी है न नारी। आसमान भी हो बादल भी हो बारिश न हो तो क्या फायदा, कुरान भी हो हदीस भी हो अमल न हो तो क्या फायदा, अमल न हो तो क्या फायदा। आगा नौजवान ने मखे तकीनो ले दे नौजवानान वावरी तासु खुनन जमंग लमन अपरे होसा तासु मकसर दुश्मनी शोरो कड़ा तासु को मंग नफरत शोरो को तासु को मंग सर किनबो शोरो को मंग कसम द अल्लाह पजात बांधी
پرون هم ستا خیر خواهو نن هم ستا خیر خواهی ته موږ په مخ باندې وهه ته موږ د جومات او مدرسې نه وباسه ته زما سر کټ کوه او د یو ډمې سره یې لګوه په یو سپي باندې لګوه په یو خنزیر باندې لګوه زه به بیا هم ستا بچي ته د الله کلام ښیم زه به بیا هم ستا بچي ته ستا مقام ښیم چې بچیا دا ستا پلار او پلار ته به اوف قدر نه نو هغه نوجوان ته ما زاری منت جړا فریاد دا داستان بیان کو زما محترمو هغه نوجوان سترګې ښکته کړي دي او سترګو نه اوښکې روانې دي پلار یې ګوري رشته دار یې ګوري چې انشاءالله د مولانا صاحب خبرې لګې دی اثر کوي رنګ راوړي ما تاسو ته اول نمبر کې یو ټکی وکړو بعضې ازلي بدبختۍ څه شی ازلي بدبختۍ زما محترمو هغه نوجوان چې خبره واورېده ما ورته ویلي د ماسخوتن د مونځ وخت دی چې مونځ له لاړ شو وایي راځئ چې لاړ شو مانځه له لاړو زما محترمو چې کله زه مصلې ته وړاندې شوم د ماسخوتن د مونځ دپاره هغه نوجوان مونځ اونکو چې ما ویلي الله اکبر هغه شتوال وتښتېد مونځ یې اونکو زما محترمو په الله یقینو کې په سبا خبر شوم په سبا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا تاسو خپل والدین تنګ کړي دي په کورونو کې تاسو خپلو میندو ته د یو مزدوري په حیثیت سره ګوري په کور کې زنانه آواز اوري نوجوانان آواز اوري دا مور و پلار زما استاد لپاره پیران دي پیران دا مور و پلار زما استاد لپاره جنت هم دی جهنم هم دی هغه نوجوان متعلق خبر شوما وای مولوي صاحب هغه نوجوان خودکشي وکړه سی وکړل علاقې چایم جنازه نه کوله ټول علما مسله دا ده چا خودکشي وکړه علما به د هغې په جنازه کې نه شریکېږي خاص خلک به د هغې په جنازه کې نه شریکېږي خو زما محترمو بیا هم زما مقتدي وو مجبورن همدغه ملا بیا هم لاړې او زما عزتمندو پې جنازې وکړه او کفن دفن یې ورله بیا هم خیر خواهی انشاءالله العزیز زمونږ لمنه به نه پرېږده انشاءالله نن تاریخه پورې دې څومره کینه کړې ده بغض دې کړی دی حسد دې کړی دی نفرت دې کړی دی کنزل دې کړی دي توبه به وباسو انشاءالله وباسو به انشاءالله زما محترمو دا ماشومان دې کې څومره ماشومانو حفظونه وکړه دا حفظ والا دي که ناظري والا ناظري والا حفظ و ناظري دوه ماشوم یو ځل ووایي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول لاس سره ووایئ دا یو ملګری زموږ تماشه کوي کله یو ته ګوري ته م ووایه که نه بسم الله ووایه زما محترمو ماشوم یو ځل ووایي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته شته الله رب العزت په دې یو بسم الله باندې د شپږو کسانو بخښنه مغفرت وکړي څوک دا قاري صاحب د قاری سے مور و پلار دا ماشوم او د ماشوم مور و پلار الله بخنه وکي پکور کې زنانا ماشوم ته چپړی سمې کی ماشوم چرته روان دی مدرسې ته روان دی قرآن روان دی جماعت ته روان دی د محمد رسول الله احادیث زده کول روان دی د الله کلام زده کول روان دی تاسو ته پته شته مور دی بچی ته چپړی سمې کی چپړې سمې کی وی الله رب العزت په دې چپړو سمولو باندې د دې مور مخکې رستنی ټول ګناهونه معاف کړي الله اکبر دا مقام قرآن ته ملاو دی او دا قرآن سره چې د کومو خلکو واسطه ده موږ او تاسو لم پکار دي چې د دې خلکو سره خپله واسطه وساتو دا دین په ډېرو قربانو سره راغلی په ډېرو وینو سره په ډېرو قربانو سره نن دا دین ما او تا ته را رسېدلی دی ای د کیچوړۍ مسلمانه ځکه در سره قدر نشته که نه ځکه در سره قدر نشته زما محترمو فرعون لعنتي چې کله دعوه وکړه د خدای انا ربکم الاعلی او د دې بیبي څوک وه اسیه بیبي دا فرعون سو خاوندیو او کم خاوندو ظالم خاوندو په مینې محبت باندې زما عزتمندو یو محل ورنه جوړ کړی دی او با فرعون په دې اسیه بیبي باندې عاشق و عاشقه سو پې عاشقو پې او چې کله فرعون د خدای دعوه وکړه اسیه بیبي ته چې کله د خبرې پته ولګېده
فرعون ورته وی ما د خدای دا وکړی دا ما خپل خدای ومنا ما خپل رب ومنا زما پر رعیت کې یو زنانا زما د ربوبیت نه انکار وکړو عبرتناک سزا می ورکړه اے بیبي ورې د ځان دشمنه به نه جوړېږي ما خپل رب ما خپل خدای ومنا اسیه بیبي ورته سوی لری شه ته خدای چرتم نه ته خدای کېدلی نشي خدای خو هغه دی کوم چې د موسی علیه السلام پروردګار دی دا جرأت غواړي که نه غواړي عشق غواړي که نه غواړي ما خو کلمه ویلې ده کلمه ویلې ده نور خیر خیرت دی نه مونځ کوو نه زکات ورکوو نه حج کوو نه تلاوت کوو بس کلمه ویلې ده بس جنت ټیکهداران ناست دي هغې کلمه وویله دا کلمه رگ رگ ته کوزه شوله عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے دمر لوی مل بچ کور تبیائی اول ذہن دی جارو کدا خشاکو اسی داوی داری اللہ سر مینہ دا اللہ سر محبت دے سنگ مینہ دا نوجوانا چی مؤذن وی حی علی الصلاة موز طرف تراشا حی علی الفلاح کامیابی طرف تراشا دا دکاندار پا دکان کے ناس دا ملازم پا دفتر کے ناس زما عزت مندو اسیه بی بی ورته وی ته خدای نه خدای څوک دی خدای څوک دی د موسی علیہ السلام پروردگار دی د شکل ته دی وګوره زمنګ الفاظ دادي ته خدای نه ورته وی ښا تم د موسی علیہ السلام پچال کې راغی وره عبرتناک سزا بدر کم بی بی د ځان دشمنه ما جوړېږه اے بی بی دی محل ته وګوره څومره په مینه مې درله جوړ کړی دی بی بی د ځان دشمنه ما جوړېږه زما خبره ومنه د دنیا هر نعمت هر سهولت به درله درکم بی بی د دې خبرې نه انکار مه کوه بی بی ورته وایي نه 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 یو قدم رسته کېدو والا نه هغه ورته وایي عبرتناک سزا بدر کم بی بی ورته وایي ادھر آ ستمگر هنر آزما هم جگر آزمائے تو تیر آزما د الله د رسول په عشق کې هغه بی بی هغه زنانه ځان قرباني زما عزتمند فرعون دربار ته حاضري وکړه دربار ته لاړې وایي زما کور والا زما بی بی اسیه بی بی دی فورا حاضر شي زما عزتمندو یا خو د باچا لور د باچا بی بی دا ملکه دا د باچا د بی بی په حکم سره نوکرانی چاکرانی سترګې ښکته کار کوي لګیا دي او د الله د رسول دپاره څه شوله مجرمه شوله او زما عزتمندو لاس نه نیولې ده او د فرعون په دربار کې حاضره کړه بیا یې ورته وایي بی بی اوس هم در سره چانس دی ومنه رسته شه و یو قدم رسته کېدو والا نه یم زموږ په رګ رګ کې د الله او د الله د نیازبین پیغمبر د حضرت موسی علیه السلام مینه هغه ګلی شوې ده زما محترمو وخت مختصر دی په الله قسم په دې محفل کې زه یو نوجوان را پاسوم او هغې ته ویلی کېږي چې هلکه دا خبره ومنه که نه منې د دې ټولو خلکو په مخامخ به ته بربنډولی شي کپړې به درنه ویستلی کېږي ستا دا بدن به دا ټوله دنیا ګوري نو نارینه و جذبات دا دي د نارینه و غیرت دا دی چې دا ځمکه اوچوي پکې روغ دن نشم خو زما بدن څوک ونه ګوري او بیا زنانه خو ټوله پرده ده که زنانه خو ټوله حیا ده که نه زنانه خو ټوله پرده ده زما محترمو ورته وایي دې تم تیار یم خو دې خبرې نه رسته کېدو والا نه یم زما رب هغه دی کوم چې د موسی علیه السلام پروردګار دی زما محترمو اسیه بی بی د ټولو خلکو په مخامخ باندې د هغې کپړې ویستلې د ټولو خلکو په مخامخ باندې اسیه بی بی الټه را ځوړنده کړه دې ظالم حکم وکړو چې د اسیه بی بی نه دی دا سرمن په ژوندانه باندې ویستلی شي اسی بی بی نا په ژوندانه باندې سرمن ویستا بے حکم وکړو مالګه او مرچکي راوړئ فلم ډرامه درته نه بیانوم اے د ټیک ټاکو زنانو نن زمنګ زنانه ټیک ټاکي کوي راشه وګوره اسیه بی بی د الله په عشق کې د الله د رسول په محبت کې ځان قربانوي او تاسو څه کوئ تاسو په کوم طرف لاړئ د لایک او کمنټ او د شیر دپاره خپل عزتونه هم اعلام کړه تاسو به اسیه بی بی ته نه مخامخ کېږئ تاسو به امهات المؤمنین فاطمه رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها دې بیبیانو ته به تاسو څنګه مخامخ کېږئ زه دې خپلو زنانو ته وایم زما محترمو په هغه نازک بدن باندې مالګه او مرچکي ورته واچول مالګه او مرچکي د هغې نه بعد اسیه بی بی دا خپل سر داسې اسمان ته راوچت کړو خپل سر یې اسمان ته کو داسې تاسو ته پته ده که نه ګیر چاپېره هر طرف نه اوبه لګي
دا موقع بیا نه ملاویږي. بس دا واقعه به بیان کم، خبره به ختمه کم. ٹھیک ده ان شاء الله. اسی بی بی دا خپل سر داسې اسمان ته راوچت کو او سوی قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. درې دعاګانې وکړي، یا الله دی فرعون لعنتي ستا په مینه کې، ستا په عشق کې، ستا په محبت کې د دې محل نه محروم کړم. دا سزاګانې راکړي، یا الله د دې په بدله کې ماته په جنت کې محل راکا. دا دعا وکړه، یا الله د فرعون د دې ظلم نه ماته نجات راکا. دا دعا وکړه. زما محترم الله په اسمانونو کې اعلان کړي، آسیه بیبي زما د پاره څومره لوی قرباني ده، څومره لوی قرباني او بکی څوک. زما محترم اے فرشتو، اسی بی بی دعا وکړه او ما نه په جنت کې محل وغوښتو. اسی بی بی تا په دنیا کې د جنت هغه محل وخایې چې د اسی بی بی په دعا باندې ما اسی بی بی له ورکړو کنه. په خپل ژوند کې د دنیا په ژوند کې اسی بی بی په جنت کې خپل محل وکتل، په جنت کې خپل محل وکتو. او چې کله خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کېده، دا څوک وه؟ دا د محمد رسول الله د ټول نه مشرۍ بیبي وه. نو الله رسول ورله خواله راغی، ورته وایي ای بیبي ته خو به اوس رخصتېږي، ته خو به دا دنیا پرېږدي، خو چې کله د آخرت په سفر باندې ته لاړه شي که نه، وایي هلته زما یو بیبي ده چې د هغې نوم آسیا بیبي، او په هغې باندې زما سلام وایه که. الله اکبر. د دنیا خاوند قربان کو، اللہ والا پا جنت کی کم خاوند ورکو محمد رسول اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد رسول اللہ. انشاءاللہ العزیز دا جنتونا دا نعمتونا دا ہر سا دا مسلمان دا پارا دی. چا دا پارا دی؟ چا دا پارا دی؟ نن عزم کو دا پینزه وقت دا موز احتمام بکو کو انشاءاللہ، کو به انشاءالله د چا د رضا دپاره به کوو؟ چا د رضا دپاره به کوو؟ پلار اوی اونه وی، ښځه اوی که ونه وی. او زمونږ دا پښتانه ډېر ظالمان دي، بعضې ټول نه یادوم. هغه ورځ د ښځې او د خاوند منځ کې د طلاق مسله راغه، هغه بیبي ژړل. ولې بیبي جاړي؟ وایي خاوند طلاقه کړم. هلکه بدبخته ده دې ولې طلاقه کړه؟ د شرم د لاسې سر نه شو اوچتولی. بیبي نه م تپوس وکړو پسې طلاقه کړي. وی سار می مونځ ته راپاڅولو، ما ته وایي ته په ما طلاق کوي، په ما طلاق کوي. ظلم کو که نه کو؟ کو که نه کو؟ زما محترمو نن سبا وخت یو بیبي دا دین طرف ته رابلي، قسم د الله په ذات باندې د دې بیبي دا پوندې د ښکلولو دي، د دې بیبي دا تندی د ښکلولو دی چې تا نه میک اپ نه غواړي، تا نه جوړې نه غواړي، تا نه دنیا نه غواړي، تا ته وایي خاوند د مونځ وکړه. الله داسې بیبیانې دي الله موږ او تاسو له راکړي، داسې بیبیانې دي الله زموږ کورونو ته راولي. زموږ کورونو ته په ایمان وایي، دې زنانه ته کور ودانې وایي. څه ورته وایي؟ چې دا کور به په دې زنانه کور ودانې. نو زموږ په کورونو کې کور ودانې ډېرې دي که قربانې ډېرې دي؟ موږ خو کورونو ته قربانې راوستي دي. خیال هم دی زما عزتمندو د دې تربیت نه دی شوی، د دې به انشاءالله صحیح تربیت کوو، د دې خپل لوریانو به صحیح تربیت کوو. دا بې نستوڼو جامې به خپل لوریانو ته به نه اچو انشاءالله، نه به اچو انشاءالله، نه به اچو انشاءالله. چې څوک کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه به د سر یختونه واخله، خپو نوکانو پورې بیت الخلا نه واخله تر بیت الله شریفه پورې د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق خپله زندگی جوړی تیری به کامیاب بی. او که داسې نه نو دا یاد ساتئ زما محترمو، یو زنانه خېټه کې تکلیف و، خېټې خراب وه، بار بار باتروم ته دننه کېده او وته، تلا او راتله، تلا او راتله. خدا به د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق باتروم ته خلک په کوم مخ بدن نه کېږي؟ په کوم مخ بدن نه کېږي؟ په کوم مخ بدن نه کېږي؟ په ګس اخبه. نو هغه د ډېرو تلو راتلو سره ورخطا شوله. باتروم ته خلک په ګس اخ بدن نه کېږي، دا په ښي خپه
دنه کېدله دغه ټیم کې رایاد شو چې زما پیغمبر خو باتروم ته په ګسخ په دننه شوی نو واپسې زما عزتمندو دا خیخ په رارسته کوله ګسخ په یې مخکې کوله په دې کې را پرېوته سر یې ولګېدو انا لله و انا الیه راجعون وفات شوله چې کله وفات وشو او کفن دفن وشو خاورې پرې راواچولې په الله قسم د هغه جینۍ د قبر نه د مشکو انبرو خوشبو راغله امانت بدل حد په مینس کې پروت وي کچا ځان کو امانت په دې دنیا چلو بھائی نن عزم کو نیت کو د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق خپل ژوندګۍ نه تیرو ان شاء الله خپل بچی با حافظان عالمان جوړو ان شاء الله خپل کې خپل با دعوت او تبلیغ په مدرسه کې با ایمان ان شاء الله جوړو دغه هغه ورځ یو بابا سوي ولا اله الا الله پاک رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ما وربشي خبر بشي تا ته پته ولګي دا از د کول پکار دي کنه از د کو ان شاء الله ازدکو ان شاء الله ها هر طرف نه الله تماشا کوي هر طرف نه الله پاک ګوري خپل بندگانو ته چا عزم کو سوق ودناستو چا غفلت سره دا وخت تیر کو ها الله پاک فرمایي اے بندگانو تاسو معنا نشي پټی دي پدې خبره باندې خپل خبره ختموم الله پاک فرمایي فاینما تولوا فثم وجه الله آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ ہواؤں میں دیکھو تو اللہ آسمان میں دیکھو تو اللہ سورج میں دیکھو تو اللہ ستاروں میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ بارش میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ جنگلوں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ جنگل کے جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ سمندروں میں دیکھو تو اللہ سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض اللہ با راضی کو انشاءاللہ راضی کو انشاءاللہ مرنا مخ کی مرنا بعد مرنا مخ کی مرنا بعد نن توبہ کو ټول وای الله زما توبہ دا ټول وای الله زما توبہ دا په اخلاص سره وای الله زما توبہ دا زدر تقسم کوم تاسو چا په اخلاص سره توبہ ویستا هغه دومره د ګناهونو نه پاک شو چې دا اوس د مور پیدا شو گناہونو پیٹی اوغرزیدل بہترین محافل لی عجی صاحب سمر زندگی دی دا اللہ نافرمانی سمر گناہونا پنن محفل کی زدر تا قسم کوم تاسو بالکل دا گناہونو نا پاک شولی انشاءاللہ العزیز دی طلباء سره و محبت کو او دا دی مدرسی متعلق خبر شم زمائی عزتمندو دا دی علماء قربانین دی زبا یا یم یا بنے خدا خبر در تپریدم چه اے دا کچوڑی مسلمانانو دا دی مدرسی خیر خبر باخلی د دې مدرسې 10,000 روپۍ کرایه ده سمرا موږ او تاسو په خپل کورونو کې پراته او د قران اداره او قران والا هغه دی په کرایه کور کې پروت وي زما محترمو په کې ملګری شتا چې الله وس 10 ور کړی دی خو زړه نه کوي ما درته ویلي خلکو خپل ځانونه خپل اولاد خپل مال هر څه پیش کړو د الله په دین قربان کو نن من یو 15 مرلی یو 10 مرلی زما عزتمندو دا سلورم کال لې چې دا حافظان تیاری ناظر اخوان تیاری په دې دور کې چې هر طرف ته زما عزتمندو خلق قادیانیان کیږي په تیر کال کې 60,000 مسلمانان قادیانیان شو د دې غم بسوک کوي هغه خلق ویخ دي او زما مسلمان پروتی په غفلت کې مسلمان ازان بیدار کا څنګه چې دنیا له اوخيار دین لزان اوخيار کا داسې ملګری پکې شتا چې یو لس مرلیز مکه د الله د رضا د پاره زما د بچو د سر صدقه مال مرګ را روان دي سانس ہے چانس ہے سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم 15 منټه پس اس پته نشتا 15 منټه پس سکه دو والا دي 15 منټه پس سکه دو والا دي سببا ز په دنیا کې يم یا بنم سمره خلق د دنیا نه لاړه موتا ټیک نه دا خسیا جی سے پتہ نہ لگی زمائی عزتمندو بے ملاقات اسی کبو نشی توجہ ملام پی جندو مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ دا سپیکر بے غرزولی دا سی بے درزولی ہر پروگرام پہ کھولے نن چرتا دے پخاور ستاسو نیو نکونا چرتا لاړو دا سی ملګری پکشتا چې یو لس مرلی دا الله د رضا د پر خپل الله گوا کوم چې الله مال مرګ را روان دي د اسمه کې خوب سبزان سره قبر ته نشي وړي ها جی لس مرلی 15 مرلی
جی پبو کې می بیان وکړو پلاس باندې معذور قاری سے زما عزتمندو کوشش او مهنت او کوشش او خواري او مهنت په الله قسم 50,000 هغه خلکو نقد چاندر کړه چیرې د مولوی صاحب سګړې وړي خو نه وي دا خو واقعي خبره ده زما د اعمال د جیداد د ازمکه د ارس زما بچو ته پاتې شو او دی په سبا د الله نافرمانی کوي والله په قبر کې به تخبل غزا وګوري په خپل عذاب به وګوري چې ستا مال کې ستا بچي د الله نافرمانی کوي نو دا څومره خوش قسمته انسان هغه پاسېدو وای مولانا صاحب 15 مرلې ځمکه وای دا قاري صاحب چې په کومه ځمکه زما د ځمکې د ټولو خلکو ته معلومې دي چې په کومه ځمکه دی ګوتک دی ځمکه به م ورکوم او جوړوم به ورلا نن په بو کې ماشاءالله داسې بهترین محفل داسې بهترینه مدرسه ما ته وای مولانا صاحب د خیره سره دې کال به په خپله مدرسه کې دستار بندي کوو بل ځکه بیانو هلته ملګری پاسېدو 10 مرلی وقف کړي مدرسې د پاره د آخرت د تیاری د پاره زما محترمو چې کور ته لاړې په کور کې زنانو بیان اوریدلو ښځه ورسره په جنګ شوه وایي دا مرګ صرف تاله را روان دی که مال هم را روان دی وایي تاله هم را روان دی وایي زما چې کومې 10 مرلی دي هغه هم مدرسې له ورکړي زما چې کومې 10 مرلی دي په 15 مرلو کې په 10,000 کروڑ باندې لوی جامعه الحمدلله تیاره شوه جي صاحب ها دا مدرسه څوک خرڅولی شي دا جماعت څوک خرڅولی شي نه دا وقف شوي دي نو تر قیامت تر ورځې پورې به په دې قال الله قال رسول ویلی کېږي زما او ستا به په قبر کې مزي وي که نه وي که نه وي جی غواړو داسې کسان 10 مرلې 15 مرلې په دې کې یو مختصر شان مدرسه را تیاره شي چې د دې مدرسې نه دې شپ شي خپلې مدرسې ته زما عزتمندو ته مدرسې دپاره ځمکه وقف کړه الله پاک به داسې څوک را پیدا کړي مدرسه به مورله پې جوړه کړي جی ها ما